منامه محمد بشیر دی بګن اوسیدونکی یم. درته وایي دا دوکان تاسو خپل ده څه ورته ولاړ یو؟ دوکان چې کومه ځمکه ده همونه ده چې کوم سامان ده ورکې کوم کاروبار کولو دا د مو نقصان خو مو دغه شوی لکه مو سره د آټه ماشین والا دوکان و د یارې ماشین دوکان و د مو ګودمونو تجارت دپاره مو ورکې سامان یخو تقریبا مو 1 کروڑ نه پاسه نقصان شوی ده او چې کوم سامان و هغه چې کوم وړال شو هغه وړه ده چې کوم یې نه شو وړل هغه ته یې ورچوله د هغه حسابه ده کوم قیمتي لرګي و مو سره یا مو سره غلا وه کومه غلا یې چې وړې هغه یې وړې چې کومه یې نه شوه وړل نو هغه ته ټولو ته یې ورچوله ده. فلحال مو هېڅ واس نه رسېږي چې مو خپل قدم مخته واخلو او خپل ځانونه سیټ اف کړو. ویلې چې مو خپل ځانونه چې کوم سیټ اف کړي کوم یوه ګټلې وه که لاس ګټلې وه د کاروبار کې مو چولې او مو په امن زندګي تېروله مو دې طرف ته ساره سوچ نه و چې په مو باندې به جنګ مسلط کېږي یا به په مو باندې جنګ رسي یا به مو دا نه منه دا خلک مو بربدوي د ځایونو ته به ورونه چوي یا د مو سمنونه به ختموي. دا لښکر مو ته راغلی و پړی چنار نه ونیسه تر لیزی پورې جنوبین دهشتګرد دا مو حکومت نه هم مطالبه کوو او پر زور مطالبه کوو. مو مخکې هم مطالبې کړي که چیرې حکومت مو په خبرو باندې هور خسته وای سوچ یې کړی وای دو په خلاف یې اپریشن کړی وای نن به مو دا د قانون نه نسولو او نن به مو مالي جاني هېڅ قسمه نقصان به مو نه کېدلو. په زور کې څه خلک هڅوي دي چې څه کیسې وي هغه داسې چې کوم کلي کې یا په کورو کې معذوره خلک وو بډاګان وو هغه یې هم سوي دي وړه ماشومان چې کوم په کورو کې پاتې شي د مو باندې ایکدم لښکر کړی د شنه مخامه لښکر یې کړی نه مو د جنګ سیټ اف کړو نه مو ته د جنګ اعلان شو چې تاسو جنګ ته ځانونه تیار کړئ. نو دغه دو چې کله مو باندې لښکر وکړو په کورونو کې کوم بچي وو کوم ماشومان وو کومې زناناوې د هغو بېعزتي وشوې هغو ته ورونه وراچول شو په خپلو خونو کې ژوندي وسېځول شو. دې نه علاوه مالي جاني نقصان دا خو به کېږي دا ژوند د دې کې به رسي ها نمونه مرحلې رسي د مو مقدس ځایونه چې هغه تیل شي چې جماعت هغه کې مو خپل عبادت کولو هغو ځایونو ته هم اور ویر کړی ده او چې کوم میرابونه دي هغه یې ویشتي دي پلینچرو باندې ویشتي بمونه کورنونه د یوه شي هیله یې نه ده کړې هغه یې په اور باندې سوي دي هغه تاسو میډیا ته هم مخامخ دي مو حکومت نه هم مطالبه کوو او میډیا ته هم دا مطالبه کوو چې دغې علاقې ته د راشي دغې علاقې سروي د وکړي دغې علاقې کې خلکو اواز د وچات کې چې دو سره کوم زیاتی شوی هغه د مخکې الله حکام ته مخامخ کړي چې دغو خلکو سره دا زیاتی وشولو او د دې زیاتي مخنیوی د وکړل شي او پر زور مطالبه کوو چې د جنوبینو دهشتګردو د اپریشن وکړل شي او زر تر زره د وکړی شي او که چیرې دا اپریشن ونه شو نو دې نه مخکې به د نور قدم اوچتوي نور قدم به اوچتوي.